بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نن مې د خپل پیر او د مرشد بیان واورېدو چې هغوی د سورة العصر متعلق خبره وفرمایله چې یو د الله تعالی ولی یو لاره باندې تیریږي او هغه په ذهن کې د سورة عصر دا معنی تاویږي را تاویږي او هغه د یو دکاندار خبره واورېده نو هغه د سورة عصر په معنی باندې پوه شو چې والعصر ان الانسان لفی خسر. الله کریم فرمای چې قسم دی په زمانه باندې چې دا انسان په خساره کې دی. نو دا خساره معنی ماته الته معلومه شوه نو زما خو ډېر زیات خوښ شو چې وګورې سورة عصر د انسان دا زندگی ډېره قیمتي ده او دا که ضایع شوه نو یقینا چې دا به ډېر نقصان وي. الله کریم ګوره وړوکې غوندې زندگی ده که نه، 80 کاله 20 کاله 100 کاله دي شي، خو د دې په بدله کې الله کریم هغه همیشه زندگی چې هغه د عربونو کربونو کالو نه هم زیاته ده او د هغې اړو حد معلوم نه دی، الله تعالی هغه دله په دې باندې جوړیم او په دې باندې هم خرابیم. نو تاسو هم دا د زموږ د پیر صاحب بیان واورئ او تاسو هم لږ خوند او مزې ترې واخلئ. ولې د خدای فرمایي وایي د سورت عصر په مطلب باندې وایي زه هغه وخت پوه شوم چې د یو دوکاندار آواز مې واورېد. دوکاندار وایي ووره خرڅوله او هغه آواز کولو چې خدای مو وبخه مانه دا ووره واخلئ، که دا ووره مانه چا وانغسته نو زما سرمایه به ډوبه شي، ځکه ووره خو مسلسل لګیا دی ویلې کېږي، نو که چا پې پیسې راکړي نو زما هغه پیسې به بچ شي، او که ووره ویلې شوه نو زما هغه سرمایه به ډوبه شي. وایي ما وی ښه دغه مطلب دی د صورت عصر چې موږ ته الله تعالی وخت راکړی دی، زموږ دا زندگی دا زموږ سرمایه ده، نو په دې سرمایه کې به اوس موږ څه کوو؟ پکار دی چې دې کې موږ ګټه وکړو. نو ګټه دا ده چې ایمان راوړي بنده او بیا نیک عمل کوي، او دا ایمان او نیک عمل دا خو د ده د ذات سره تعلق ساتي. دا تواصي بالحق او تواصي بالصبر دا د تکمیل غیر سره تعلق ساتي چې په خپل هم دې ښه شي او نورو خلکو ته هم ښه وینا کوي، او د حق په لاره کې چې کوم مصائب او مشکلات راځي په هغې باندې بیا یو بل ته د صبر تلقین کوي چې دا پکې راځي. نو د ځان فکر هم کوي او د نورو خلکو فکر هم کوي.